د بړواګانو دا ویډیو کلیپ وګورئ چې د دې ابۍ نه څه تپوسونه کوي او ابۍ ورله څه جوابونه ورکوي او تاسو د دې ابۍ حالات ته وګورئ چې څونه رپېږي او څنګه خبرې ورسره کوي پریشرایز څونه ده خو دا بړواګان ترې نه منې کېږي دا ورکوټه شانت ویډیو کلیپ ته دا مکمل وګورئ د دغو ماشومان دونه خوښ دي چې دوکان کې بوځي نو چپ ولوالي خوړه چا په هغې کړی دي زه اوس دا نشم دیلی او په هغه باندې شته کړی دي اورې هغه مخکې کړی دي د خدای خاطر وکړې زما همدغه مزدور دوی دي په دې کوټه کې را سره پروت دي نو زه یوازې د کوټه کې څنګه کښېنم او زه یې کور کې یوازې څنګه کښېنم دفې دفې تاسو به ما راځئ او زه یېرېږم نه ښځه ذات نه یم اوس چېرته وې کور دې پرېښود یارې نسټېټ چېرته تللې وې څه ته چېرته تللې وې اوسه زه دغه ځای مې لور د هغې کره تللی وم نظر خان کره ورغلم د هغه زوی راته وې وایي زه لور کره کښېنوې که راغلم نو وایي زه به دې ویل راوغواړم زما دې په دې ځای کې به کښېنې او چې څه بیان غواړې به ورکړې ته دې ځای نه ولې تللې یېرېږم که د بشیر زه یېرېږم چې پرون هم راباندې راغلي وي بله ورځ هم راباندې راغلي وي نو ښځه ذات دی به ستاسو مور دی به بشیر زه هم ستاسو مور یم که نه ښځه نه یم ښځې خو دونه اړه نشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ خو وکتو تاسو یقین وکړئ چې په دا بوډۍ ښځې باندې زما د زړه داسې درد وکړو د دې دا خبرې مې چې واورېدې دا پخواني زاړه خلک دي ډېر ښایسته او ډېر بختور خلک دي چې الله پاک دې له دوی دونه عمرونه ورکړي دي او دې سټیټ کې دي ولاړ دي نو دې نه د دعاګانو اخیستو مونږ ته پکار دی چې دعاګانې د دې نه والو یو موقع الله مونږ له راکړې ده چې داسې ښځو نه مونږ دعاګانې والو او دا 10 روپو مایکونه والا چې دی بار بار دی ورځي او خولې ته ولا مایکونه نیسي او قسم قسم تپوسونه دې کوي کالف خان دی هغه ته تپوس کوي ستا دې زوی وي فلمونه او ډرامې کتي ای بې غیرته خدای د اوږده پوزه ووه ته دې پکار دی چې دې مور ته ډاډګیرنه ورکړي چې یاره ستا زوی لاړو دننه شو موږ ستا بچي یو موږ ستا زامن یو موږ به ستا خرچم برداشت کوو هر څه به کوو درته بار بار دا خبره کوي چې زه یوازې یم زما د ګټې وټې څوک نشته دی همدا یو زوی مې و هغه هم رانه لاړو نو د دې په ځای تاسو پې الټه الزاماتونه لګوئ او دا تپوسونه ترې سخت سخت کوئ چې یاره ته او دې بل بړوا ته ګوره چې دې ته څه تپوس کوي چې ته چېرته تللی وې چېرته تښتېدلې وې کور دې چاته پرېښی نو داسې سوالونه د داسې مشرې ښځې نه کول ظالمانو یو پیالې اوبو کې ځان ډوب کوي دلګانو خبیثانو خپل پیج دپاره خپل ځان مشهورولو دپاره تاسو هر یو بس مایک اوچت کړی دی او د بوډۍ ښځې نه داسې سوالونه او داسې تپوسونه ترې کوئ د الله نه ویرېږئ د الله نه خوف او یره وکئ دلګانو تاسو به ځئ بړواګانو او د داسې ښځو نه تپوسونه کوئ دا خو ډېر اسان کار دی به زه به هم یو مایک راوالم او بس کور په کور به ګرځم او چې چېرته داسې واقع کېږي او ورځم به او تپوسونه به ترې کوم او مایک به مې ورته خولې ته نیولي یا داسې کار نه دی کول پکار دا یو مشره ښځه ده د دې اوس وسیله څه نشته دی زوی ووه بس قانون ته حواله شو هغې له به قانون مطابق هغې له به سزا میلاویږي او تاسو دا نرتوب وکئ چې دې ښځې سره دې بوډۍ ښځې سره هیلپ وکئ دې سره مالي امداد وکئ بړواګانو تاسو پې الټه دغه کوئ یا طنز پې کوئ او بېزتي د دې کوئ یا بړواګانو ډېر زیات ملګرو قسم دی ډېر زیات خفه شومه چې دا کسان ورځي د 10 والا مایکونو والا او قسم قسم تپوسونه ترې کوي د دې ابۍ دا خبرې مې واورېدې والله چې دې زړه مې ورسره وجړل خو په دې بړواګانو باندې دا خبرې اثر نه کوي ولې چې دوی خو خپل پیجونه چلی خپل چینل یې چلی یا بس دې پسې شوي دي خو دې د اسخا پیجونه او د اسخا چینل یې ووایه بړواګان دي زما خو له دا میټر اوټ دی بس ملګرو دا ویډیو شیر کړئ د بړواګانو ته یې ور ورسوئ چې د ښځې نه په کلار شي نور او دا نور مایکونو والا که دا زما ویډیو وګوري او هغې کې لږ غیرت وي چې هغې منې شي چې تلو نه مخکې دا پیغام ور ورسېږي چې دا بوډۍ ښځه تنګه نه کړي او کور ته ور نه شي